نسوار کولو والو لپاره یو ډیر زیات بد خبر دی او بیا په خاصه توګه هغه خلکو د لپاره څوک چې نسوار کوي او بهر ملک ته تلل غواړي. تاسو ته معلومه ده چې زمونږ زیاتره پښتانه نسوار کوي او څوک دې ته د خاپیرو نشه وایي، څوک دې ته د سر د درد لرې کولو نشه وایي، مختلف نومونه دې لپاره استعمالیږي. او بیا زمونږ زیاتره په دې کې ایجوکیټډ خلک هم شامل دي چې هغوی ښه تعلیم هم کړي او بیا هم په دې نشه باندې هغوی اخته شوي وي. بهرحال یو ډیر اهم خبر تاسو سره شریکوم چې عرب ممالک یعنی دوبۍ، سعودي، قطر یا داسې نور عرب ممالک چې وي یا د عرب ممالکو نه علاوه نورو ملکونو هم په نسوارو باندې بین ولګو، یعنی نسوار هم یوه نشه ډکلیر شوله، عرب ممالکو دغه یوه نشه وګرځوله او په دې باندې پابندي ولګوله. نو څنګه چې د نور نشه اور سیزونو دپاره قانون دی چې هغه د چا سره ګیر شي، هغه نشه اور سیزونه چې په هغې کې پوډر وي یا د نشې ګولۍ وي یا نور داسې نشه اور سیزونه وي، نو د هغې چې کومه سزا ده هم دغه سزا به د چا چې نسوار ګیر شي نو هغوی ته به هم دغه سزا ورکولی کېږي چې په هغې کې جرمانه وي او په هغې کې جیل وي. نو دغه سزا به چې چا سره نسوار ګیر شي نو هغوی ته به دغه سزا چې دی هغه میلاویږي. نو دغه یو خبرو چې عرب ممالکو په دې باندې پابندي ولګوله. نو برای مهرباني څوک چې بهر ملک ته ځي او خاص کر بیا چې عرب ممالک ته ځي نو هغوی ډېر زیات احتیاط کوي او د ځان سره دی نسوار نه وړي، یو نشه اور سیز دی هم ځان سره نه وړي او اوس پکې نسوار هم هغه شامل شو. نو نسوار به هم تاسو نشئ وړلی، په دغه باندې هم پابندي ولګېدله. زیاتره تاسو ګورئ چې زمونږ د دې ځای نه پښتانه چې کله ځي او نور پښتانه هلته موجود وي په سعودي عرب کې، دوبۍ کې یا نور ممالک کې، نو د دې ځای نه ولا خلک دغه نسوار لیږي او اوس په دغه باندې هم بین ولګېدو. نو ډېر زیات احتیاط وکړئ، هسې نه چې تاسو ته داسې مسله مخې ته راشي د نسوارو د وجې نه چې بیا به تاسو له سزا درکړلی کېږي، تاسو جرمانه ډکوئ او جیل په دغې کې خورئ. نو دغې نه بهتره دا ده چې تاسو احتیاط وکړئ. هر یو نشه نقصان ده ده، که هغه نسوار وي، که سګرټ وي یا نور نشې وي، نو دغه ټول د صحت دپاره خطرناک دي، صحت دپاره ښه نه دي. نو د خپل صحت هم خیال وساتئ او د بهر ملکونو د قانون هم خیال وساتئ.